نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. زما عزت مندو څنګه چې د رمضان مبارک فضایل او مسائل شروع، بیا د هغې نه بعد د اعتکاف په باره کې مسائل شروع شو. نو د دې نه مخکې د اعتکاف کې مباح کوم څیزونه وي د هغې په باره کې بحث و. نننی بحث به انشاءالله د اعتکاف د مکروهاتو په باره کې وي. په اعتکاف کې بعضې خبرې کول مکروه دي، بعضې ناجایز او حرام دي. د دې نه به ځان بچ کول پکار وي. په حالات د اعتکاف کې معتکف د خپلې ښځې سره خبرې کوي. نو د اعتکاف په حالات کې ښځه خاوند چې کومې خبره د دې ترمنځ خپلې خبرې وي، نو هغه خبرې بالکل ممنوع دي. فرض که د اودس ماتې له خپل کور ته یو انسان لاړو او هلته هم د ښځې او د خاوند ترمنځ چې کوم خاص خبرې اترې وي، هغه به بالکل منع وي. او که څه خاص ضرورت له زنانه مسجد ته راغله، نو هم هغه خاص خبرې اترې به بالکل بند دي او حرام دي. بعضې خبرې هر حال کې حرام وي، خو په حالات د اعتکاف کې ډېرې سختې حرامې او ګناه ده. غیبت کول هم هسې حرام دي، خو په حالات د اعتکاف کې سخت حرام دي. چغلي خوړل هسې حرام دي او ګناه ده، خو په حالات د اعتکاف کې نور هم ماټه ګناه ده. په خپله جنګ کول او بل جنګول دا ناجایز او حرام دي، خو په حالات د اعتکاف کې نور هم ناجایز او حرام دي. دروغ ویل، په دروغه باندې قسمونه خوړل، په چا باندې بهتان تهمت لګول، دا څیزونه هسې هم حرام دي، خو په حالات د اعتکاف کې نور هم زیاته ګناه ده. په چا کې عیبونه لټول او د چا رسوا کول، د تکبر او غرور خبرې کول، ریاکاری کول وغیره هسې هم ګناه ده، خو په حالات د اعتکاف کې نور هم عټه ګناه ده. کمې خبرې چې مباح وي، په کولو کې نه ثواب وي نه عذاب وي، بقدر ضرورت او په وقت ضرورت اجازت شته، خو بغیر د ضرورت نه په مسجد کې د دنیا خبرې کول نیکي ضایع کوي، نیکي تبه برباد کوي. نو بی د ضرورت د مباح خبرونه د هم زړې ځان وساتي. په حالات د اعتکاف کې داسې کتابونه چې په هغې کې د بې حیایۍ خبرې وي، دروغ خبرې وي، د دروغو قصې وي، د دهریت مضمون وي، یا د اسلام خلاف خبرې وي، پکې تصویرونه وي، مسجد ته راوړل او کتل دواړه ناجایز دي. عموماً ته ور زمونږ په دې ملک چې دا کم احبارونه وي،
په دې ټولو احبارونو کې دا کم تصویرات دي. دا تصویران داسې احبارونه مسجد ته راوړل او دا کتل دواړه ناجایز دي. که معتکف بالکل خاموش پاتې شي او دا خاموشي عبادت ګڼي نو دا ناجایز دي، دا عبادت نه دی. تجارتی یا غیر تجارتی ساز و سامان مسجد ته راوړل، اخیستل او خرڅول دواړه ناجایز دي. په حالات د اعتکاف کې په مسجد کې په اجرت باندې کار کول جایز نه دي، که د دین کار وي او که د دنیا، نو دا به نه کوي. ځکه په حالات د اعتکاف کې په مسجد کې په اجرت باندې کار کول جایز نه دي، اگر که هغه د دین کار وي او که د دنیا. معتکف ته په مسجد کې سرګټ اسکل جایز نه دي، دا حرام دي. سرګټ وغیره به په جماعت کې نسکي. یو انسان دی هغه سرګټ نسوال چلم وغیره کوي او بیا د رمضان مبارک میاشت کې هم کوي، او چې کله اعتکاف ته کینی نو کوشش دې وکړي چې د دې شیزونو نه ځان وساتي، نو انشاءالله چې آینده به الله پاک ټول عمر د دې غم نه خلاص کړي. مثال فتور یو سړی په اعتکاف کې ناستې د تقاضي په صورت کې د اودسماتې په حالات کې د نسوار وغیره واچول. د چې کله اودس چارندام وکړو د یوه فصیح خپل ځای ته راشي نو د د خولې نسقه ویځي، نو دلته ملګرو ته هم تکلیف وي او فرشتو ته هم د دې نه ډېر سخت تکلیف وي. معتکف انسان که د مسجد نه په هیره باندې ووتلو، یا یو زنانه چې اعتکاف ته ناسته ده او په هیره د کمرې نه ووتله او بهر ورته یاد شو چې زه خو په اعتکاف کې یم، فوري خپل ځای ته واپس شو، نو د دې انسان اعتکاف مات دی. معتکف به په لاره چې روان وي تقاضي لځي، نو پردو زنانو ته به نه ګوري یا بیریش هلکانو ته به نه ګوري. په دې کتلو سره د دې انسان اعتکاف نه ماتیږي او عظیمه ګناه ده، ګناهګار بشي. معتکف په مسجد کې جنگ جګړې نه کوي، کنزل او غلطې خبرې به نه کوي. په دې اعتکاف نه ماتیږي خو سخت ګناهګار به وي. د مسجد نه که یو انسان په کړکۍ کې سر یا لاس بهر کړو اعتکاف یې نه ماتیږي، خو د لارې طرف ته په کړکۍ کې د لاړې توکلې یا فوزه سوڼوله یې لاس بهر کو نو په دې سره اعتکاف نه ماتیږي. معتکف په د ګرمۍ یا د یخنۍ نه د بچ کېدلو دپاره د مسجد نه بهر نه وځي. د مسجد په احاطه کې به دننه معتکف راوتی شي. د مسجد د حال نه که برنډې ته میدان ته روزي اجازت شته دی، خو چې په کوم ځای کې مسجد نه دی نو هلته به نه ځي. مثال په طور چې کوم ځای په مسجد کې شمارل کېږي نه هغه ځای ته به نه ځي. لکه د طالبانو کمره په مسجد کې وي، یا د امام کمره، یا سبیل، یا د فیضار ځای. که دې ته راووتلو د ګرمۍ یا د یخنۍ نه بچ کېدو دپاره نو اعتکاف په مات وي. معتکف به د چې ډوډۍ راوختلو انتظام وکړي
که مثال په طور فکور کې د ده څوک او هغه ورته چې روټۍ راوړی شي نو ښه ده. که نه وي چېرته ده وي چې زه د مسجد سره خوا کې یو هوټل دی د هوټل والا سره خبره کوم دی به راپسې چې روټۍ رالیږي. په هغې کې یو نوکر ونیولو او هغه به د دې هوټل نه ده ته چې کوم دی د خوراک څښاک انتظام راوړي. خو اوس په دې صورت کې د ده د کور نه د راوړو دپاره څوک نشته او هوټل کې دا کم کس ملازم چې ونیوه دی پکې نخرې فخرې کوي. اوس یا چې کوم دی د دې معتکف د دې انسان ته د ملازم ته د پیسو ورکولو وس نه کیږي. نو آیا په دې صورت کې د معتکف دپاره څه کول پکار دی؟ معتکف په فکور کې خبره وکړي یو خاص ټیم به وټاکي هغه ټیم له به ځان رسوي ده ته به تلکاري چې وغیره تیار فراتی دی به راواخلي او مسجد ته به راوړي په مسجد کې به وخوري. که مثال فتور کور نه لري یا کور کې سیستم نو د هوټل نه راوړل نو چې قریب نږدې څومره نږدې هوټل وي نو د هغه هوټل نه به ځان له تیار خوراک څښاک رالي او مسجد ته به راځي په مسجد کې به خوراک کوي. که معتکف سخت تندې اخیستی و او په مسجد کې د اوبو انتظام نه و او د بهر نه اوبه راوړل وي نور څوک شته دی نه نو آیا معتکف په دې صورت کې څه کوي؟ معتکف په د ځان سره سلوحې والي او چې څومره قریب نږدې چرته اوبه میلاویږي د هغه ځای نه به اوبه راواخلي او پورې به خپل مسجد ته داخل شي په مسجد کې به دننه دغه اوبه وڅښي. اوس داسې صورت پیښ شو د معتکف سره لوښې نشته د اوبو پسې ځي نو آیا هلته اوبه څښلی شي او که نه؟ او د سره لوښې نشته د هلته فلاس لپه یا هلته یو لوښې دی په هغې باندې اوبه څښي نو هلته به اوبه وڅښي او د هغې نه بعد به فوري مسجد ته واپس شي. معتکف دپاره دا بعضې کارونه کول ټیک بعضې کول ټیک نه دي. په دې سره اعتکاف ماتیږي. چې څومره ملګري اعتکاف ته ناست وي نو هغې د کوشش دا کوي چې یاره موږ اکثر وخت په مسجد کې تیر کړو او خپل څومره ضروریات کارونه دي هغه بل چا ته حواله کړي چې یاره د دې انسان د اعتکاف حقوق او اعتکاف په صحیح طریقه سره ادا شي. الله پاک ته په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.